نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم سورة بقرہ دیم پارا یوسل اتیایم آیت فمخی آیتن کی دا قصاص او دا وصیت فرضیت بیان شو فدی آیتن کی دا رمضان المبارک دمیاش دا رجوع فرضیت ذکر کی اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی مومنانو تا دا رمضان المبارک دمیاش دا رجوع فرضیت ذکر کی مومنانو تا دا رمضان دا رجوع نیولو سرا تسلی ذکر کی دا رجوع نیولو حکمت ذکر کی چی پدی کی تاسو باندی پتاسو کی تقوی راشو بیا دا رجوع اورز ذکر کی چی تاسو دا اورزی دا شمیر روجی دا میاش دا رمضان کو نسی بیا پا ابتدا کی پا رجوع کی مسئلہ دا اختیار ذکر کی لگا حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرمائی چی پا ابتدا کی ممتا پا رجوع نیولو کی اختیار روجی نسی او کد رجوع پزیبان دی فیدیو ورکو او بل اغا کسان چاگا معذور دی او ریتا دا رجوع ننی ولو اختیار ذکر کیگی چاگا بیمار یا مسافر دی او بل مسئلہ دا فیدیو ذکر کیگی چا سرمال بھی او اغا روجن نسی دا روجی پزیبان دی فیدیو ورکوی ناغت اختیار دی بیام روجہ بہتر بیا دا دغی مسئلی چی مالدار تا دا فیدی ورکولو سرد طاقت دا روجی دا نیولو داغی منسوخیت ذکر کی او بیا دا رمضان المبارک پمیاش کی دا قرآن کریم نازل دل ذکر کی دا قرآن کریم صفات ذکر کی قرآن مجید اللہ رب العالمین دو بیری نازل کردی یو بیرا پس رمضان المبارک کی دا لوح محفوظنا اسمان دا دنیا بیت العظمت یا بیت العزت نازل پا یو زیبان دی او دیم پیرا دا بیت العزت یا بیت العظمت نا پا درویش کال کی لگ لگ نازل دل دا وحی ابتدا دا غار حیران اشوا چی دا پا مکہ مکرمہ کی یو غردی چاگیتا جبل نور ویلشی پا مخکنو اسمانی کتابونو کی دا دینم جبل پارانو پا دی کی چکم غار دی غار حیران اولن وحی پا دا غار حیران کی دا سورت علق شروع شوا اخیران وحی پا نبی علیہ السلام باندی دا حجت الوداع پا مقام پا میدان دا عرفات کی نازل شوا بیا دا دغی قرآن کریم نازل دل درویش کالکی لگ لگ کشد نو دا دی فضائل دا قرآن مجید با ذکر شد او بیا دا دغی رجوع دا نیولو اختیار با ختم شی چی کم انسان طاقت لری بیمار یا مریض نب بیمار یا مسافر نبی نو دا بعد روجی فرض بیمار بھی دتبا یو ماہر مسلمان روجدار ڈاکٹر ہوئی چتا تا تکلیف دی تو روجی منیسا چھ روجدار اقبل روجی نسی مسلمان بھی غیر مسلم نی او ماہر بھی او دا سے ڈاکٹر چاہتا ہوئی چھ روجی منیسا نتا تا اختیار بیا دا رجوع پا نور رزو کی قضارہ اگر او کلچ سفر شرعی پا سفر شرعی کی دروجی ما تولتات اجازت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کله چې د فتح د مکی په موقع باندې د مدینه منورې نه مکی مکرمه ته روان دي قدید مقام ته چې راورسېدو ګرمیم ډېره زیاته وه نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې روژه ماته کړه د صحابو وړاندې صحابو هم د نبی علیه السلام په اتباع کې روژه ماته کړه ځکه دا مسافر د مکې مکرمې او د مدینې منورې په درمیان کې 311 میله تقریبا فاصله ده دونه فاصله مزل کولو په رمضان کې په روژه کې نبی علیہ السلام روژه ماته کړه ځکه یو د جهاد سفر دی او یو د ګرمۍ سفر دی او یو د رمضان د میاشتې سفر دی یقینا کارونه زیات که روژې نیوله سفر ګران دی جهاد ګران دی ځکه چې انسان په روژه کې او په ګرمۍ کې شو بیا د دشمن مقابله بیا ډېر ګران کار دی چې خپل صحت دې کار نه کوي ته به دشمن سره مقابله څه وکړي نو نبی علیہ السلام خو را روان دي جنګ له او میاشت د رمضان ده او موسم د ګرمۍ دي او مثلا د سفر ده نو نبی علیہ السلام د صحابو مخکې روژه ماته کړه دې دپاره چې دې روژه ماته کړي جنګ به کول غواړو نو په ناره خېټه باندې په ګرمه ګرمۍ کې او په لوږه تنده کې بیا جهاد ډېر ګران دي نبی علیہ السلام ځکه په قدید مقام کې روژه ماته مسافر ته د روژې ماتولو اجازه شته او بیا الله جل شانه فرمایي زه په تاسو باندې اسانتیا غواړم تنګي او تکلیف در باندې نه غواړم او چې کله تاسو په ځای باندې شوي نو تاسو خپل روژې بیا برابر که مثال تاسو د سفر د وجې روژه کوم خوړلې ده یا د بیماری د وجې تاسو کوم روژه خوړلې ده نو چې کله تاسو سفر یا بیماری ختمه شوه نو په دغه صورت کې تاسو خپل روژه واپس را پوره کړئ خپل شمیره برابر کړئ دا رمضان مبارک مسله شو نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی په تاسو باندې روژه مسلمانانو باندې روژه فرض ده په غیر مسلمانو نه روژه څه ته ویل شي د دریو سیزون نزان بندول امساک د مفطرات ثلاثه اکل شرب او بیعان حدیث کې راځي وړل باندې سکل باندې او خپل اهل عیال سره باندې ذکر وکړي دا ورځي صبح صادق نوالا تر د ماخام د انور پرې وته پور سره د نیتا دا د روزي تاریخ د روزي پتا سو باندې فرض دی یوازې پتا سو فرض دی نه کما كتب على الذين من قبلكم لك څنګه چې فرض کړي چې روزه پای کسانو باندې چې تاسو نه وړاندې مکلو پیغمبرانو باندې روزي فرض حضرت آدم علیہ السلام باندې هم روزي فرض حضرت موسی علیہ السلام باندې هم روزي فرض تفاصیل کی آدم علیہ السلام په هر میاشت کې 3 روزي نیولې یا لسما سوال لسما انزل لسما يهوديان باندې عاشوري د لسم محرم الحرام روزه فرض داود علیہ السلام په یو روزه نیولو یو به کوجه کوله يهوديان باندې یو روایت مطابق سلوي روزي فرض عیسی علیہ السلام هم روزي نیولې باغی باندې هم روزي فرض او مسلمانانو باندې هم روزي فرض خو بهترین روزه په تمام امتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه ځکه میاشت د رمضان د دې فضیلت په ټولو میاشتو زیات دي او د رمضان روزه نبی علیہ السلام امت ته ملو د بل چاته ملو نه نو چې روزيونی سي سپیده لعلکم تتقون د بارانی چې تاسو متقیان شئ تاسو کې تقوا راشي ګناهونه وکړه تاسو پرې الله نو تاسو کې ير پیدا شي چې روزي کړه تاسو نشي ایام معدودات څومره روزي دي د شمیر یو څو ورځې کشمیر ډیر شو دي کمی 300 شپېتو کې ډیر یقینا دا ډیر فمن کان منکم مریض پس وی پتا س کی بیمار
څنګه بیماری چې مسلمان منځګزاره روزهداره ماهر ډاکټر تا ته ووایي چې ته بیمار یې او روزي ونیسي هسې نه چې سر خوږي او روژه خوري معمولي خېټه کې درد پیدا شو روزي له ګړز ورکړي نه نه خپله به ځانه ماهر نه کړو څوک چې چوپتا سکی بیمار او علا سفر یا وی په سفر باندې سفر شرعي او یا میلا کیلومتر یا اتصلخ میلا فاصله کې یا د دې نه زیات په سفر زی فعدة من ایام اخر لازم دی په د باندې شمیر د نور ورځو کو سر روزه نسی د نور ورځې به لازمي او کو سر روزه نسی بهتر وعلى الذين يطيقون باکسانو باندې چاغي طاقت لري مالدار وي ابتداء مسله فدیه طعام مسکین پدی باندې لازمه دا فدیه ورکول د طعام د یو مسکین یو غریب دی مسلمان دی صحتمند دی صاحب د زکات او د صدقې دی دوټی ما دتا د مړی یی د خپل وس مطابق ډوډۍ او خوراک ورکول دا فدیه ورکول فمن تطوع خيرا پسچاچ روجونی ولا بخوشاله سرا فهو خير له داد د پاره بهتر ده فدیه ورکی جائز ده حکم مثال روزه سی بیان بهتر وان تصوموا خير لكم یا فمن تطوع خيرا پسچاچ نیکیو کړه بخوشاله سرا فهو خير له داد د پاره بهتر ده وان تصوموا خير لكم دا چې تاسو روزونی سی تاسو پاره بهتر ده ان کنتم تعلمون کجر تاسو پیږئ شهر رمضان الذي میاد رمضان اغا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی پدې کې قرآن مجید هدن دا قرآن هدایت دی للناس د خلق د پارا وبینات من الهدى او واضح دلائل د هدایت والفرقان او د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستل چې کتاب د پدې میاشت کې نازل شوی دی فمن شهد منكم الشهر پس څوک چې حاضر شو ستاسو نه میاشت د رمضان ته مسافرین راغلي یا بچا باندې میاشت د رمضان نه راځي برابر فلیصمه پس دې د روزه ونیسي ومن کان مریض او څوک چې وي بیمار او علی سفر یا وي په سفر باندې فعدة من ایام اخر لازم دی په د باندې شمیر د نور ورځو یرید الله بكم اليسر الله پاک واړي پتا سبحانه اسانی ولا يريد بكم العسر او نقوال الله پاک پتا سبحانه تنگی ولتكمل العدة او پکار چې تاسو پر کشمیر ولتكبر الله او پکار چې تاسو لوی بیان کې د الله پاک علا ما هداكم زکه چې الله پاک تاسو هدایت کړی ولعلكم تشکرون او د پاره چې تاسو الله جل شانه شکریا ادا کړئ